بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم د خیبر په ریګي سیمه کې موجود یم. دلته درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه یا پښتون قامي عدالت چې کوم هغه سر ته ورسېدو. موږ سره چې کوم دلته چې کوم دغه جرګه وشوه، په دې کې ډېر زیات مطالبات پیش کړی شو. موږ سره سینیر صافي فدا عادل صاحب موجود دی. فدا صاحب که دا راته ووایي دغه جرګه چې وشوه دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ بیا چې کوم د پښتنو توقعات آیا دغه جرګه د هغوی په توقعاتو یا دغه جرګه کامیابه وشي که نه؟ دغه د پښتنو توقعات څه وو؟ اول به په دې خبرو وکړو چې په دې کې د ډېر خلکو دا توقع وه چې دوی به چېرته د علیحدګۍ اعلان کوي. دا توقع هم او دا خدشه هم وه. د ځینو خلکو که دا خدشه وه چې دوی به چېرته د پښتونستان اعلان کوي، نو دا بالکل بې بنیاده خدشه ځکه وه چې پی ټي ایم په دې اکټیویټي کې مختلف سیاسي ګوندونه راغوښتي شوي. هغه سیاسي ګوندونه چې په پارلمان باندې یقین ساتي، په جمهوریت باندې یقین ساتي، د پاکستان په آئین باندې یقین ساتي، نو دا ممکنه نه وه چې په دې سټیج باندې هغه ټول سیاسي مشران ناست وو او بیا منظور پښتین هغه اعلان کړی وی چې کوم حوالې سره خدشات دا چې دوی پته نشته چې د پښتنو ټولې سیمې رایوځای کوي او بیا یو د بیل ملک اعلان کوي، که پته نشته څه به کوي. خو اوس چې ما څومره مطالبات واورېدل، دا ټولې مطالبې وې. ویل شوي دا چې دا به پښتون قومي جرګه وي، دا به پښتون قومي عدالت وي. عدالت کې تاسو پته ده اخره کې فیصله اورول کېږي. په دې کې څه فیصله نه وه، په دې کې ټولې غوښتنې وې، ټول مطالبات وو او څه خبرې پکې داسې وې چې دوی پکې بټ اگر دا هغې که چېرته وشي، که چېرته دا خو پکې راله، یعنی 2 میاشتې ورکړې چې فوج دې زموږ د علاقو نه وځي، وسلوال دې زموږ علاقو نه وځي، داعش دې که طالب دې که نور تنظیمونه دې هغه دې وځي. دا ماته عملي نه ښکاري. یو خو د فوج حوالې سره که خبره ده نو په دې خبره کې دی شي، خو هغه تنظیمونه چې په هغې خلاف عملیات هم کېږي، هغې خلاف فوج هم سرګرم دی، هغې خلاف ریاست هم سرګرم دی، یا هغې خلاف خلک هم راوچت شوي دي، خلک هم نه غواړي، نو هغه به څنګه دا خبره مني؟ یو اوربند شوی و، سیز فایر شوی و، د ټي ټي پي طرف نه اعلان شوی. اوس پکار دا ده چې دا جرګه د ټي ټي پي قیادت سره هم رابطه وکړي چې تاسو 15 ورځې دپاره دلته سیز فایر کړی، نو دا سیز فایر ولې نه چې چونکې جرګه اوس وشوه دا سیز فایر د مستقل شي، یا د تنظیم ختم کړی شي، یا د هغه عملیات ختم کړی شي چې کم صورتحال دی. او بل خبره یو پکې د هغه وشوه چې 15 روپۍ فی یونټ، نو دا ما د هغه صورتحال ښکاري لکه هغه کشمیریان چې راوتي وو په آزاد کشمیر کې، هغوی دپاره بیا د 3 روپۍ فی یونټ خبره شوې وه. کشمیر خو چونکې د پاکستان ډېره حساسه معامله ده، پښتانه چې کوم دي هغه د پاکستان دپاره، د پاکستان ریاست دپاره ډېره حساسه معامله نه ده. خو زه وایم چې دا د سفر آغاز دی، څنګه چې منظور پښتین په آخره کې وویل چې دا څه انجام نه دی، او دا خبره یې وکړه چې انجام به هغه چې کوم ستاسو په زړونو کې دی. اوس د خلکو په زړونو کې څه دي هېڅ پته ونه لګېده. مونږ د دې اعلامیې انتظار کوو چې دا اعلامیه به وشي، څه اعلانونه به وشي، څه پته به ولګي، څه یو کلیر اعلان به وشي. خو په دې کې زه وایم چې کوم د شیلینګ دلته واقع شوې وه، د فایرنګ کومه واقع شوې وه، او په دې کې سرکاري جرګه کومه انوالو شوې وه، په هغې کې هم د منظور پښتین نه څه مطالبات شوي وو. هغوی ته ویلي شوي چې ستاسو په دې اکټیویټي کې د افغانستان جنډه نه ده پکار، ستاسو په دې اکټیویټي کې لر و بر یو افغان اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، دا قسم نعرے نه دي لګول پکار. چې کله به هم منظور پښتین دلته موجود و نو دا قسم نعرې ما نه اورېدل. چې کله هم سټیج به خالي و، عام مقررین به راتلل او خلکو به تقریرونه اورېدل، نو په هغې دوران کې ما دا نعرې واورېدې چې دلته وې، خو افغانستان جنډه ما چېرته ونه لیده. بهرحال په دې اعلامیه کې د افغانستان دومره ذکر وشو چې هلته جنکو تعلیم چې کوم دی هغه د آزاد کړی شي، او بله خبره دا وشوه چې په پوله باندې دوی ورته ډیورنډ لاین وایي چې څومره سرحدي پوینټس دي هغه د کلاو شي، هغه د خلاص کړی شي، او تجارت ته خلاص کړی شي بغیر پاسپورت بغیر ویزې نه. دغه بغیر پاسپورت خبره چې کومه دی وکړه که نه، نو آیا دا ممکن ده چې دواړه ریاستونه به دا ومني؟ ګوره دا خو پخوا داسې خو نه ده که نه، چې د پاکستان خو په 1947 کې جوړ شوی دی، او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د قبایل دي، داسې قبایل دي چې کلی په میز تقسیم شوی دی. نیم کلی په پاکستان کې دی، نیم کلی په افغانستان کې دی، نیم کلی په پاکستان کې دی، نیم کور په پاکستان کې دی، او نیم کور چې کوم دی په افغانستان کې دی. نو دې خلکو خو یو بل سره په سوونو کالو راسي، یو بل سره تجارت دی، یو بل سره کاروبار دی. نو دا کاروبار
دی غواړي چې همغه رنګې جاري وساتلی شي. په دې کې صرف رجسټریشن کول دي او په دې کې زه دا وایم چې دواړو ملکونو ته فایده ده، د دواړو ملکونو خلکو ته فایده ده. که د دواړو ملکونو هیوادونو تجارت یو بل سره سیوا شي او په دې سرحدي پوینټونو باندې چې کوم افغان تجار دی هغه جاړي، هغه وایي چې موږ لپاره کم لاګت والا، کم خرچې والا او کم وخت چې په کوم باندې لګي هغه لارې چې کومې د پاکستان سره تړلې دي، د ایران سره نشته، د تاجکستان سره نشته، د نور د وسط ایشیا چې کوم ریاستونه دي هغې سره نشته. د چین واخان لاره چې کومه ده هغه تاسو پته ده تړلې ده، هغه نه کولاویږي که موسمي صورتحال هم دی او چین دا هم نه غواړي چې د افغانستان سره خپله لاره چې کوم ده کولو کړي. هغه د الریډي په سینګچانګ کې څه مسله شته. نو دا هغه خبرې دي چې د پښتنو په مفاد کې دي او د پښتنو د پاره دي. پښتنو چې کومې غوښتنې وي هغه ټولې موږ دلته ولیدې. د سفر آغاز د ګورو چې انجام به یې څه ګنډاپور صاحب ورته خپل طرف نه اعلانونه هم وکړه، نو هغه اعلانونو ته هغه پکې بیا دا خبره مو کړه چې خو هغه هم پکې خو وي چې دا فیصله زه کولی شم دا نشم کولی، نو هغه بیان ته په کوم نظر ګوره خو پکې هر ځای کې ځکه ده چې که دا ته په دې ځمکه باندې ولاړ مې او دلته ته هغې کې دلته د خیبر پښتونخوا حکومت دی، ټیک ده، دا داسې ځمکه خو نه ده که نه چې په هوا کې ده. نو دا د پاکستان هم حصه ده. دلته ریاستي ادارې هم موجودې دي، دلته اسمبلیانې هم موجودې دي. وزیر اعلی خو په خپل ځان ځکه مجبور دی چې هغه د خیبر پښتونخوا هم یو صوبه ده، د فیډریشن یو اکایي ده، یو یونټ دی. نو هغه دا ورته وایي چې کوم شی چې زما په وس کې دی، یعنی کابینه چې کوم شي منظوري ورکولی شي یا به کابینې ته لاړ شي. کم شیزونه داسې دي چې په اسمبلی کې به پیش کېږي، قانون سازي تاسو ته پته ده دلته په اسمبلی کې کېږي، هغه به اسمبلی نه وشي. خو ډېر معاملات داسې دي چې د اسمبلی هم پای کې وس نشته. اسمبلی هم تاسو ته پته ده چې هغه قراردادونه پیش کوي، هغه بیا خپلې غوښتنې چې کوم دي هغه مرکز ته وړاندې کوي، خو د هغه قراردادونو هم څه حیثیت نه وي تاسو پته ده. او په دې کې بیا ډېر شیزونه داسې دي چې هغه دا ویلي دي چې زه به مرکز سره رابطه کوم او هلته به دا خبرې چې کوم دی وړاندې کوم. نو دا ټول هغه صورتحال دی چې ګورو چې علي امین خان که دومره آزاد وی چې څومره یې دلته خبرې وکړې، نو هغه به خپل ورکرانو ته کم از کم هغه 9 مهینه پس کوم صورتحال دی. دلته په دې ځای کې شیلینګ کېږي، دلته په دې ځای کې فایرنګ کېږي، هغوی دا وفاقي حکومت کړی دي. نو اختیار پته خو دلته ولګي چې تا سره څومره اختیار دی. په یو تنظیم باندې بندیز لګولی شوی دی، په پی ټي ایم باندې پابندي ولګولی شوه، دوی وایي وفاقي حکومت لګولی ده. هماغه کالعدم تنظیم چې دی د هغې په جرګه کې ته شرکت هم کوې، نو دې نه پته لګي چې علي امین خان خو ځان له مجبوره دی، هغه خو خپل ځان خپل ګوند خپل ورکران چې کوم دي د هغې ژغورنه چې کوم د هغې لپاره ډېر غټ چیلنج دی. نو دوی به دلته ټیک ده یو تقریر به یې کړی، اعلانونه به یې کړي، خو ما ته عملي نه ښکاري چې ډېر شیزونه به عملي شي. صحیح شو، ډېره زیاته مننه.